بچه کېري چې کوم دی دا څه شی دی تحفه ده چې او چار دواړه ګاونډیانو د چې قرض په چار باندې شپږ روپۍ چې ورله په چار پسې ورې ورته وټکه چار ماما راووتو چې ته ویل ولې چې ویل زما قرض د 400 روپۍ وي څلور او د چې په قرض څو شپږ غم وسه پیدا اوس قرض را باندې دی شپږ روپۍ او راسدي څو روپۍ څلور روپۍ او چې خو زوروره ترور واغې د چارم خیال دا چې اوس یې ورله ورکمه ښې راسه کړي دي نو بس را روان شو ولته ورګه د 3 خاله ورزمه دا ګاونډي مې دی او منګه اکثر د یو بل سره تعاون کو نو چې چې کار ساز کو جزا زه به د 3 خاله ورشم چار ماما چې را روان شو امسای را واغستو راغی 3 ته ور وټکاو 3 ویل چې خدای پاکه خیر پیښ کی چې 5 را پسې نه راغله قرضدار یم په چراو ته 4 ویل ولې لکه او ډاګان یو بل تعالی کاله کوي کنه خیر دې کنه یې لکه ولې هغه ویل یې لکه خراب یې ما غیر شوی ما څه ګيري وې د چیرې باندې قرض دی وسیرانه غواړي ویل څه وکم ویل چې لکه تاون را سو وکم ویل 100 روپۍ ویل 2 روپۍ دوی پکار وې کنه د دې پچې و د دې سچار وې کنه نو 2 روپۍ پکار وې 3 ورته ویل چیر 2 خو د سن نشم کول ځکه چې ځان لا قرضدار یم د چا د 5 او سباله برابر سره روان شوی خو ځه 1 روپۍ به د سو کما او د الله نه دعا وکړه الله تعالی به کې برکت واچي نو 4 خلاول ویل چې زما خو 1 روپۍ کار نه کیږي ځکه زما سبب 15 شي بیا کمی دي خو زه بیا یې ور واغسته او دوه دعا وکړه ویل یا الله پاکه په دې 1 روپۍ کې برکت واچي نو چې هغه 1 روپۍ راوړې ست په کې برکت لیدل او برکت پیژنې کنه چې د لګو نډيري جوړي صحیح روپۍ نه څو جوړې شوی 10 تی جوړې شوی څو 10 چې سړی خیرات او صدقه وکي کنه یو پلاسټیکي نو د 4 خپلې 100 روپۍ وي څلور یو ولا چا ورکړه 3 10 نو 400 څو شوي 14 شوي وسه اله چې ته ول راځه قرض دیاله نه است شپږې دي چاله ورکړي چیلې ته ورکړي څو وسه پاتې شوي 8 وسره پاتې شوي څو 8 وسه نور 5 چې کوم دی نو خبر شوی رامنډه والا چې 3 خلکو له روپۍ ورکړي او زما غپې پوری دي تخکاری چې روپۍ ورسدي خو مال نه راغی 5 راغ 3 ته ول زما قرض راکا 100 روپۍ په 3 باندې 15 څو 15 روپۍ او د 300 روپۍ وي دوه وسدري خو سوال وی خو یو خو 4 لور کړي وکنه خیراتونه ګټل نو وسه دوه پاتې شوی دي غم وسه پیدا شو 5 روپۍ راکوا 300 نو 3 را روان شو د گاونډیانو کراغه د 2 ترور غلې کا وې د 5 را باندې قرض دی او رانه غواړي هغه ول 100 روپۍ دی ول 15 روپۍ دی را باندې 2 ترور ته ول زه ځان له قرضدار مستاد به عزیز قرضدار مددي تین خو دا غسم نه پوره کیږي راشه 1 روپۍ بدر کم او دې تین ته خو پته و چې په 1 روپۍ کې کمالي چله لیدلې و د 4 نه خوري دلی کنه چې برکت پکې راځي ول زه ته ورا کا خدای بخیر چې 1 روپۍ د دین را واغستا او دعا یې وکړه ویل الله پاک ته پکې برکت واچي او تین خو خسړیو د نور څخه غړې کولې څوک چې چا څخه کوي الله تعالی خو بیا نه خپکې نو 1 روپۍ چې را واغستا او د برکت دعا یې وکړه دی وینه څو جوړې شوې لاستې جوړ شو د تین څخه خپل زړې 100 روپۍ وي 2 ورسوي نو چې لاس وساغه جمع شو څو ته جوړې شوې 12 ته جوړې شوې کنه نو 200 روپۍ نو 5 ته خپل ورکړي 15 روپۍ څو وسه پاتې شوې 7 وسه بهم پاتې شوې تین خبر شوی ویل الکه دوه د خلکو سره صدقه او خیراتونه شروع کړي د زما قرض دی اقیس قرض دی ولا مې ورکړی و نه راکړي را روان شو تین دو ته ور وټکاو او په دې وره راي خېدي خود سي ډازای کله لکه دو ول ته ور ماته لک صبر وکا ته خو بډای خزه به چشمه پستر کو کومه امسار علم زما خو پورا کړی
نو چې دو ترور راووته تین ته ویل ولې کاکا ویل زما قرض څو روپۍ دي په دې تین 3 او د 200 څو دي 1 روپۍ د غریبي څخه پاتې شوې ده ځکه 2 ورځې وي په هغه کې یوه خیراتي کړې وه تین ورته ویل روپۍ راکړه د ځانه دې سخیار صلاحخانه جوړه کړې ده په خلکو صدقې کې زما قرض ده راکړې دو را روانه شوه د چې ګلیکه د چې کاکا کراله ورې ورته وټکاو چې کاکا خو مالدار و روپۍ ورسوي نو دو ترور ته ویل ولې ویل یاره کاکا قرض مې په کار دی تین راپسې نښتی دی او قرض رانه غواړي ویل څو دی په کار دی ویل زما سه 1 روپۍ درسره ویل زه ته ماله 1 راکړه او د الله تعالی نه به د برکت دعا وکړو الله به پکې برکت واچوي نو چې ویل یوه به دله 100 زل درکړم په ما باندې 4 روپۍ قرض دی او دیره څه څو شپږ نو دا قرض پوره کېږي بیا هم راسه 1 روپۍ پاتې کېږي الله تعالی مالک نو چې راولګېده دې دولې څو روپۍ ورکړې یوه خو د برکت دعا یې ورسه وکړه الله پکې برکت واچو نو د دې دوسه خپلې څو روپۍ وي یوه ورسه وه که نه او یوه وله دې ورکړه هغه یوه په لاسو بدل شوه نو څو شوې 11 شوې نو 3 لته خپلې ورکړې نو څو ورسه پاتې شوې 8 ورسره بیا هم پاتې شوې 4 خبر شوی و چې هلکه چې خو په تحفه او په خیراتونو شروع کړې ده او زما قرض نه راکوي رامنډه کړه چې ته ویل زما قرض ویل څو دي 4 روپۍ د چې څه 4 روپۍ وي 15 ورسه وي که نه هله واله ویل روپۍ دې واله نو او شکریه یې مولا دا کړه قرض دې راکړی دی چې وسله درکړم نو 4 دې 4 له ورکړې څو ورسه پاتې شوي یوه ورسره پاتې شوه نو زموږ څه جواب څه شو 1878 په دې طریقه پوه شئ په من کې کیري مو وپېژندله کیري دې ته وایي چې دا موږ د دې یوې انسې نه دې بلې له قرض راوړو خو په کیري کې به کمال دا وي چې دا رالو به موږ یوه انسه او جوړېږي به ترې څه 10 انسې رالو به موږ یو فګر ایک به رالو او جوړېږي به ترې څه 10 پوهېږي نو په دې طریقه باندې به زموږ سره منفي کې خو کیري به همیشه دپاره 1 وي ښه څه به وي 1 2 نه کیري کېږي کیري دا شی دی چې ته د بلې یوې انسې نه بلې له راوړې او چې راوړې هلته ترې 10 جوړې شي او بیا به د هغه ټوټل نه لاندې حصه منفي کې او ستا سره به جواب راشي په دې طریقه هم ذهن خلاص شو که د چا ټول ټول هلکان چې پوه شي که نه بیا ډېره مزه هسې خو به ملاس نه چوت کړی